يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وكريمنا وحبيبنا ومحبوبنا ومأوانا وملجانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام المتقين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين رب ذوالجلال خالق کائنات رب المشرقین و رب المغربین په توفیق سره نن د یو عظیم میاشتې په یو لویه او عظیمه ورځ باندې د عظیم رب په دربار کې حاضر شوي یو. رب العزال خالق کائنات زموږ ستاسو دا لیدل اوریدل ویل او دغه عظیمه فریضه ادا کول په خپله بارګاه کې قبول و مقبول فرمایي. بلا تمهید د قرآن کریم فرقان حمید آیات کریمه نه د خپلو خبرو آغاز کول غواړم. رب ذوالجلال موږ له د دین پوهه او په دین باندې عمل کولو توفیق نصیب فرمایي. ما د سورت بقره آیت نمبر 183 تلاوت شرف حاصل کو. په دې آیات کریمه کې رب ذوالجلال خالق کائنات د نبی پاک صلی الله علیه وعلی آله وسلم مبارک امتیانو ته یو مبارک خطاب فرمائی. رب ذوالجلال فرمائی یا ایها الذین آمنو اے د ایمان خاوندانو کتب علیکم الصیام تاسو باندې روژې فرض کړې شوي دي کما کتب علی الذین من قبلکم لکه څنګه مخکې پیغمبرانو امتیانو باندې روژې فرض وي اے د نبی پاک صلی الله علیه وسلم امتیانو په تاسو باندې هم د هغوی په شان د روژې فرض کړی شوې. خو چې کوم آیات کریمه په کومو الفاظو باندې اختتام کیږي دا د روژو فلسفه خدای پاک بیانوي. یعنی مقصد دا چې خدای پاک د روژو مقصد بیانوي چې د روژو فرض کېدو مقصد څه دی. د دغه آیات کریمه په آخري کلماتو کې رب ذوالجلال د روژې فلسفه او مقصد بیان فرمایي او هغه دا چې رب العالمین فرمایي لعلکم تتقون. د دې دپاره دا روژې په مخکې خلکو هم فرض وې او په تاسو باندې هم فرض شوې دپاره د دې چې تاسو پرهیزګاران شئ او تقواداران شئ. گویا د روژې فرضیت فلسفه خدای پاک په خپلو کلماتو کې فرمایله چې روژې ولې فرض کړی شوي دي. خدای پاک د بندگانو تنده خوښه ده، خدای پاک د بندگانو لوږه خوښه ده، خدای پاک بندگانو لا تش په تشه زور ورکوي یا بېځایه خدای پاک په بندگانو باندې د خپل رزق بندش راولي. هیڅ کلم نه.
خدای پاک فرمایي د دې دپاره ما فرض کړي دي دا روژې په تاسو مو په مخکې خلکو چې په روژه کې انسان تقواداره شي او پرهیزګاره شي او انسان ته کمال په نورو مخلوقاتو نوم دې د وجې نه میلاو دی چې دا انسان د تقوا لباس اپناو کړی دی ځکه دغه انسان ته په نورو مخلوقاتو باندې فضیلت میلاو دی چې د انسان کې تقوا او پرهیزګاري موجوده ده او د انسان ښکلا د مسلمان زینت د انسان حسن او جمال دا په تقوا او په پرهیزګارۍ کې پروت دی نو گویا انسان نه چې کم سیز کې خدای پاک حسن او ښکلا ایښودې ده هغه تقوا ده هغه پرهیزګاري ده او کومه تقوا او پرهیزګاري د انسان حسن دی خدای پاک دا حسن پر رمضان مبارک پر روژو کې ایښودی دی ځکه رب العالمین خالق کائنات روژې به بندگانو باندې فرض کړي دي چې د انسان چې کم اصل ښکلا ده د انسان چې کم اصل مقصد دی د انسان چې کم اصل حسن او جمال دی هغه تقوا ده او تقوا اپناوېدو دپاره د تقوا زینت خپلېدو دپاره د تقوا لباس خپلولو دپاره رب ذوالجلال په بندگانو باندې روژې فرض کړي او د تقوا مثال به ټول نه اول دا درکم در الله چې کله څوک د سحر په جمع باندې عادت دي سحر جمع لذي نو سحر په جمع کې د روژې د اعلان نه یوه ورځ وړاندې د سحر د جمع د صفونو تعداد وشماره او چې په کومه شپه باندې اعلان وشي چې سبا له روژه ده نو سبا د جمع د منځګزارو تعداد وشماره ښکارا پته به درته ولګي چې پرون په عمدي جومات کې 12-14 کسان ولاړو اوس په عمدي جومات کې 12-14 صفونه ولاړ دي ولې ولاړ دي دا د روژې کرامت دی دا د روژې هغه حسن او ښکلا ده د روژې چې کومه فلسفه ده همدغه ده چې یا په 10-12 تعداد کې منځګزاره ولاړ دي او یا د سبا په جمع کې د روژې په اولنۍ ورځ باندې 12-14 صفونه ولاړ دي دا هغه مقصد دی او فلسفه ده چې موږ ستاسو ته په روژه کې پرته ده چې تقوا او پرهیزګاري ده ډېر منځګزاره به تاسو وینئ چې هغوی به په 11 میاشتو کې چېرته 11 جمع نه وي کړی او یا په رمضان کریم کې داسې منځ نه وي چې هغه بغیر د جمع نه انسان ادا کی دا هغه پټه فلسفه او هغه پټه ښکلا ده چې په رمضان کریم په روژو کې پرته ده ډېر خلک به تاسو لیدلی وي چې د هغه په لاس کې به تا کالو سر کې چېرته تسبیح نه وي لیدلی خو په دې ورځو شپو کې د هر چا په لاس کې تسبیح موجود دي تا به چېرته څوک د الله الله په ذکر باندې نه وي لیدلی او په دې میاشت کې هر یو کس د خولې نه د الله الله نغمې به تاسو اورئ چېرته به تاسو کسان نه وي لیدلي چې د قرآن کریم مبارکو صفحاتو باندې چېرته په کالو سر کې نظر پرېوتی وي او په دې میاشت کې په هره ورځ باندې په هر مونځ نه بعد او خاص کر د سحر او د تهجد مونځ نه بعد هر یو انسان سر ټیټ کړی وي چې مخې ته یې وګورې د الله هغه کلام یې کولاو کړی وي چې کم کلام په دغه مبارک رمضان کې نازل شوی دی دا هغه تقوا ده چې دغه رمضان فلسفه ده په دغه خدای پاک موږ نه تقوا غواړي انما اکرمکم عند الله اتقاکم رب ذوالجلال خالق کائنات بل آیات کې فرمایي چې معزز خلق د قدر او عزت وړ خلق د خدای پاک په جناب کې څوک دي خدای پاک خپله فرمایي چې د ما بندگان زما ټول دي سپین زما بندگانو کې راځي تور زما بندگانو کې راځي عرب زما بندگانو کې راځي عجم زما بندگانو کې راځي د هر یو ځمکې په سر باندې اوسیدونکی هر یو بنده زما بنده دی خو ما ته ګران څوک دی د ما په جناب کې معزز څوک دی خدای به فرمایي چې څوک د ما نه یریږي او څوک تقوا او پرهیزګاري اختیاروي نو اوس د ګرانوالي چې کوم حسن دی هغه تقوا ده خدای پاک په جناب کې معزز انسان متقی دی او دغه تقوا چرته حاصلیږي الله به فرمایي دا د رمضان په روژو کې حاصلیږي گویا پرون ما یو کس سره خبره کوله
ما ته چې جی روژې به الله پاک قبلوي او که نه؟ ما د خپل د زړه نه یو خبره ورته وړاندې کا، شاید چې تاسو په هغې باندې متفق شئ. ما ته چې یاره جی دا روژې دي روانې دي ټول مسلمانان نیسي او ډېر خلک داسې چې نیم نیسي، شته داسې خلک چې نیسي بلکل یې نه نیسي. ما ورته عرض وکړو چې دا څوک چې روژې نیسي خدای پاک اراده دا ده چې دا کمو بندگان نه روژې نیسي، د خدای پاک اراده دا ده چې دوی نه قبلوي هم. هغه څوک روژه نشي نیوی چې چا روژې قبلیږي نه، نیسي هغه خلک چې خدای پاک اراده وکړي چې دا بندگان د روژه ونیسي. روژه داسې یو عظیم عبادت دی چې د بندگانو نه خدای هغې بندگانو نه به روژه قبلیږي چې د کمو بندگانو نه الله پاک روژه نیول غواړي. انشاءالله چې د چا په خوله باندې روژه وي دا روژه به رب ذوالجلال قبلوي، ځکه چې په دې کې ریا نه کیږي. په هر څیز کې ریا کیږي، په روژه کې ریا نه کیږي. ځکه که چېرې تاسو وګورئ څومره عبادات دي، دا جمله اورېدو قابله ده، څومره عبادات دي، په هغې عباداتو کې د کولو حکم دی چې څومره عبادات دي په هغې کې د کولو حکم دی. مونځ وکړه، مونځ څنګه دی لکه څنګه به مونږ اوس ادا کوو. زکات ورکړه، هر یو عبادت کې د کولو حکم دی. روژه واحد داسې عبادت دی چې هغه کې د نه کولو حکم دی. روټۍ به نه خورې، اوبه به نه څکې، کور خلکو ته به نه نږدې کېږې. دا مه کوه، دا مه کوه، دا مه کوه. د نشت نامه روژه ده او دا نشت چې وي په نشت کې ریا نه کېږي. ریا او دکلاوه چې کېږي دا پښتو کې کېږي. په مونځ کې ریا کېږي، په زکات کې ریا کېږي، په حج کې ریا کېږي، په اودس کې ریا کېږي، صدقه کې ریا کېږي، تلاوت کې ریا کېږي. ځکه چې دا ټول عبادات د شتو نامه ده، هر څیز کې شته موجود دی، ځکه ریا پکې ممکن ده. او روژه واحد داسې عبادت دی چې هغې کې نشت موجود دی او نشت خو ښکاري نه، شته ښکاري او نشت نه ښکاري. ځکه په نشت کې ریا نه کېږي. ځکه رمضان کریم واحد داسې عبادت دی چې رب فرمایي دا مه کوه، دا مه خوره، دا مه کوه، دې ته مه نږدې کېږه. نشت نامه روژه ده او په نشت کې ریا نه کېږي. ځکه رب ذوالجلال خالق کائنات بخاری شریف کې حدیث قدسی دی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان علی شان دے. الصوم لی، نبی پاک فرمائی چې رب ذوالجلال فرمائی الصوم لی، روژه د ما د پاره ده، وانا اجزی به، او د روژې بدله زه بندګانو ته پخپله ورکوم. او دویم نمبر عبارت علما څه داسې لیکي چې الصوم لی وانا اجزا به، روژه د ما ده او د روژې په بدله کې خلکو ته د نور عباداتو په بدله کې خلکو ته ثواب و جنت ملاویږي. او روژې په بدله کې نبی پاک فرمایي چې رب فرمایي چې وانا اجزا به، او د روژې په بدله کې ثواب نه، روژې په بدله کې خدای پاک فرمایي بندگانو ته زه ملاویږم. وانا اجزا به معنا دا ده. او علما لیکي چې هر یو عبادت ته الله دی او د هر یو عبادت ثواب الله پاک ورکوي. په دې ځای کې په دې حدیث قدسی شریف کې د نبی پاک او د رب ذوالجلال څه مقصد دی چې الله فرمایي چې روژه د ما ده او د روژې بدله زه ورکوم. نو ای رب کریمه مونځ د ستا نه دی؟ آیا د مونځ بدله ته نه ورکوي؟ ضرور د مونځ د الله دی، بدله هم الله ورکوي. ذکر هم د الله دی، بدله الله ورکوي. زکات هم د الله پاک دی، بدله هم الله پاک ورکوي. نو ای رب کریمه په دې ځای باندې مونږ نه پوهیږو چې ته فرمایي چې روژه د ما ده او روژې بدله زه ورکوم، نو نور عبادات خو هم د رب ذوالجلال د ستا دي او ته یې خپله بدلې ورکوي. نورو عباداتو باره کې ته دا نه فرمایي چې دا زما د یو ځای بدله ورکم. واحد روژې باره کې خدای پاک فرمایي
روژه د ما ده او بدلی زه ورکوم. محدثین وضاحت لیکي او ډیره بنیادی خبر فرمایي. علما فرمایي چې هر عبادت الله دی او هر عبادت بدله الله پاک ورکوي، خو د روژې باره کې ځکه الله پاک فرمایي روژه د ما ده او د دې بدله زه ورکوم. علما لیکي چې د نورو عباداتو د روژې په منځ کې فرق دا دی چې د نورو عباداتو بدله الله پاک د فرشتو په لاس ورکوي او د روژې اجر او ثواب خدای پاک په خپل دست قدرت باندې ورکوي. ځکه فرمایي چې روژه د ما ده او بدله زه ورکوم. هر عبادت ته الله پاک دی او بدله الله پاک ورکوي، خو الله پاک بدله د عباداتو د فرشتو په لاس ورکوي. او د روژه واحد داسې عبادت دی ځکه چې دې کې ریا نه کیږي. دا راز دی د بنده او د الله پاک په منځ کې. یو کس دی 50 روژې ونیوي او چاته وایي نه چې ما روژه ده، معلومیږي چې د روژه ده، ریا پکې کیږي چې د روژه ده، هېڅکله هم ریا پکې نه کیږي. او په مونځ او دس او دارنګې زکات او په حج نور عباداتو کې ریا ممکنه ده. ځکه نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي، رب ذوالجلال فرمایي روژه د ما ده او بدله زه ورکوم، ځکه چې د دې بدله خدای پاک په خپل دست قدرت باندې ورکوي. او دویمه معنی علما څه داسې لیکي لکه څنګه صحیح ستو حدیث مبارک دی، مشهور حدیث دی. نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک فرمان علی شان دی چې کله د بنده سره حساب او کتاب شروع شي نو د بندگانو د حساب او د کتاب صدا سے مرحله براشي، کسان براشي او د بل کس باره کې به څه تحفظات وي. رب ته به فرمایي رب ذوالجلال د فلان کله مه قرض ورکړی او دنیا کې نه دی راکړی، دنه راله بدله واخله. نو د ده ثوابونه به دغه انسان له ورکولی کېږي، ځکه چې دنیا کې آخرت کې خو بیا پیسې شته نه چې قرض چاله ورکې. تا قرض چې تا د سر د پاسه کم قرض د بندگانو پاتې دی، د ستا ثوابونه به هغې بندگانو ته ورکولی کېږي. تر دې پورې حدیث پاک کې راځي چې یو کس دی او هغه به چاته کنځلې کړي وي، بد رد به ورته ویلي وي، او په دنیا کې هغه د بد رد و معافي به نه غوښتې. دغه بنده به راځي رب کریمه په ده باندې مه د کنځلو د بد و ردو حق پاتې دی، د بد و ردو مطابق به د ده نه ثواب اوچت شي، دغه بنده له به ورکړي. دا حدیث په زړه باندې ولیکئ. نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي تر دې پورې به خلق راځي او دغه بنده نه به ثوابونه خلکو له ورکوي 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 تر دې پورې چې ثوابونه به ختم شي او د دغه بنده باندې به د بندگانو حقونه هم پاتې شي. اوس ثواب شته نه چې حقونه په بدله کې ورکړي. نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ثواب ختم شو نو چې د چا په حقونه پاتې دي د حق مطابق د هغه ګناهونو نه به ګناهونه راواغستلی کېږي او ده ته به ورکولی کېږي. ثوابونه خو یې هسې هم لاسونه ووینځل تر دې پورې چې د نورو ګناهونه به هم د ده په سر باندې پرېوځي. دا د حدیث مبارک ما تاسو ته وړاندې کړو. نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې رب ذوالجلال فرمایي روژه د ما ده او روژې ثوابونه زه ورکوم. مقصد یې دا دی چې دا کم ثوابونه د نورو حقونو خوړلو په بنیاد باندې نورو خلکو له لاړل، څه منځونو ثوابونه به د یو له لاړ شي، د نفلونو والا به د بل له لاړ شي، د اودس والا به د بل له لاړ شي، د زکات والا به د بل له لاړ شي، د حج والا به د بل له لاړ شي، د عمرې والا به د بل له لاړ شي. چې دې حدیث مبارک مقصد دا دی چې د هر یو نیک عمل ثواب بل له تلی شي، خو واحد روژه داسې عبادت دی چې د کومه روژه تا نیولې ده د بل حق کې به د ستا روژې ثواب بل بندگان له نه ځي، دا روژې ثواب به د ستا په اعمالو کې واپس پاتې کېږي. ځکه نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي انا الصوم لی و انا اجزا به
الصوم لی وانا اجزی به زب دغه روزدار له پخپل باندې بدله ورکوم او الله پاک چې کومه بدله ورکی الله پاک واپس نه اخلي ځکه د روژې ثواب نورو بندگانو له نځي د روژې ثواب به ستا په نام اعمال کې باقی واپس پاتې کېږي نورو خلکو ګناهونه به واپس راځي خو د ثواب د چې کوم روژې دی هغه به ستا په نام اعمال کې باقی پاتې کېږي د دې د وجې نه حاضرینو مونږ باندې رب ذوالجلال احسان کړی دی دا روژه نیول او د رمضان کریم دغه میاشت دا په کل عالم په کل مسلمانانو باندې یو لوی احسان دی چې رب ذوالجلال په مونږ استاسو باندې کړی دی نو د دې د وجې نه ما غرض دا او مقصد دا نو دې د وجې نه دوستانو حضور نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم چې کوم فرمان علی شان ما تاسو ته وړاندې کو د قرآن کریم د آیات کریمه آخري الفاظ و مقصد و پیغام تاسو ته وړاندې کو چې رمضان کریم نه مراد چې دی دا انسان کې تقوا او پرهیزګاري راتلل دا د خدای پاک په روژې سره مقصد دی او که د دې باوجود هم چې قرآن کریم گواه شو په دې باندې سورت بقره آیت نمبر 83 کې چې روژه د دې دپاره فرض ده چې ته تقوادار شي روژه د دې دپاره فرض ده چې ته پرهیزګار شي خو سره د دې نه چې ستا په خوله باندې روژه م ده ته روژهدار هم او بیا هم تقوادار نه شوې نو د روژې چې کوم مقصد دی هغه په تا کې ظاهر او ښکاره نه شو نو گویا چې تا روژه نیولې ده خو دې ته روژه نه وایي دې ته لوږه وایو دې ته تنده وایو دې ته ستومانیا وایي دې ته بیا اسلام روژه نه وایي ځکه چې روژې مقصد دا دی چې په تا کې به تقوا راځي تا کې به پرهیزګاري راځي ځکه چې د روژې فلسفه دا ده خو چې په سره د روژې نیولو نه تا کې تقوا او پرهیزګاري رانغله د دې نه معلومیږي دا چې دې ته روژه نه وایي دې ته لوږه وایي او دې ته صرف تنده وایي او دې ته صرف ستومانیا ورته وایي ځکه چې مونږ وګورو څنګه تاسو به هم په نیوز کې ګورئ د نورو ډیرو څیزونو قیمتونه د روژې نه مخکې څه ګزارې حالو په روژه کې د هر چا خپله خوښه ده اسلام وایي چې ته به تقوا اختیارې او تقوا څه ته ویلی شي د تقوا اولنی قدم د حلالو د حرامو تمیز دی که چېرې موږ حلالو د حرامو تمیز په رمضان کې ما و تا کې رانغی حلالم خورو او حرامم خورو نو دې نه دا پته لګي دې ته اسلام روژه نه وایي او د موږ ستاسو اولنی قدم په رمضان کې دا وي چې د خپلې خوښې مطابق موږ د څیزونو سوداګانو موږ خپل ریټونه لګوو چېرته ډېر وختونه سټور کړی شوي دالونه موږ په رمضان کې خرڅوو د ډېر وخت نه سټور کړی شوي سبزیانې مختلف قسمه اشیا خور دونوشت دا موږ په رمضان کې چې هسې هم هر څوک یې اخلي موږ یې د نورو څیزونو سره مکس کو هر څوک یې اخلي واپس هم پکې بیا نه کېږي د لانجې او د کونجې جګړې زور هم د چا ډېر نه وي د دې د وجې نه د موږ ستاسو خرید و فروخت کې د ټول نه زیات ظلم په رمضان کریم کې کېږي او ظلم او د خرید و فروخت کې دغه زیاتوالی او د بې انصافي دا د تقوا خلاف ده او رمضان روژې ته د تقوا درس درکوي او په رمضان کې ته ظلم او بې انصافي کوي پته دا لګي چې دا موږ چې کومې روژې نیولې دي دا روژې نه دي دا د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د فرمان علی شان مطابق چې کوم حدیث باندې خپل خبرې ختمول غواړم حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمان علی شان دی صحیح بخاری حدیث دی نبی پاک فرمائی من لم یدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه او كما قال عليه الصلاة والسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ارشاد فرمائی چې یو انسان د پروژه کې د دروغ پرې نه ښودل دروغ وینا یې پرې نه ښوده غیبت یې پرې نه ښودو ظلم و بې انصافي پرې نه ښوده د بل مسلمان سره زیاتی یې پرې نه ښودو او موږ ورسره د زمانې د دغې حالاتو واقعاتو به څه نور څیزونه ایډ کړو چا ډرامې کتل پرې نه ښودل چا فلمونه کتل پرې نه ښودل د چا پبجي غوندې ګیمونه پرې نه ښودل چا لهو لعب پرې نه ښودو
چې هغه کارونه پرې نه ښودل چې کومو کارونو باندې الله پاک منع فرمایلی ده. د خدای پاک او د رسول پاک وینا څه داسې ده چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې فلیس لله حاجة فی ان یدع طعامه و شرابه. نه خدای پاک ته د بندگانو د خوراک د پرېښودو څه ضرورت شته او نه خدای پاک ته د بندگانو د اوبو د پرېښودو څه ضرورت شته. خدای پاک ته د خوراک او د څښاک د پرېښودو ضرورت نشته چې دغو بندگانو خوراک هم پرېښودی دی سبا د بانګ نه واخله تر ماښام اذانه پورې، څښاک هم پرېښودی دی، خوراک هم پرېښودی دی، د خپل کور ودان ته نزدېکت هم نه کوي. خدای به فرمایي د خوراک پرېښودو او څښاک پرېښودو ته د ما ضرورت نشته. که زه د بندگانو نه په روژه کې غواړم، زه د بندگان نه په روژه کې دا غواړم چې د خوراک سره سره د غیبت هم پرېږدي، څښاک سره سره د تهمت هم پرېږدي، د څښاک پرېښودو سره سره د دروغ هم پرېږدي، د څښاک او د خوراک پرېښودو سره سره په دوکانو په سوداګرۍ کې د ظلم پرېږدي، 2 نمبر سیز خرڅېدل هم پرېږدي، د بل مسلمان پسې غیبتونه هم پرېږدي. خدای پاک فرمایي د ما د روژې نه مقصد تقوا او پرهیزګاري ده چې تقوا او پرهیزګاري روژه چا کې رانولي په لوږه باندې هم خدای پاک څه نه کوي او نه د انسان تندې پرېښودو ته د خدای پاک څه حاجت شته دی. ټول ناول انسان په خپل ګریوان کې وګوري. په ډېرو ځایونو کې شپې چې کله تاسو به تراوونه ځای راځئ، په ډېرو ځایونو کې په ډېرو ګراونډونو کې فټبال لګېدلی وي، بیډمنټن لګېدلی وي، ولیبال لګېدلی وي، په ډېرو ځایونو کې لډو کېږي، تر هغه پښمني وخت تېرېدو لپاره لډو کېږي. ډېرو ځایونو په بیټکونو کې بغیر د پیسو نه تاش کېږي. یاد ساتئ خدای چې ته شپې ټوله شپه په تاش تېره کې، یا په لډو تېره کې، یا په پبجي گیم تېره کې، او یا ته په ټوله شپه په فیسبوک تېره کې، یا ټوله شپه ته په میسیجونو تېره کې، او سبا له ته خدای پاک ته روژه نیسې. خدای پاک فرمایي دې روژې ته د ما ضرورت نشته دی چې دا کومه روژه تا نیولې ده، دې روژې ته د ما ضرورت نشته دی. او یا چې کله تا روژه نیولې ده او سبا کې تا دوکان کولاو کړو، جنرل سټور د کولاو کړو، هغه زاړه زاړه دلونه چې تا 3 میاشتې مخکې سټور کړي په ارزانه د اغوستي او مسلمانانو باندې هغه 3-4 میاشتو مخکې زاړه دالونه په خلکو باندې خرڅوي. دغې دوکاندار ته خدای پاک فرمایي د ستا دغې خوراک پرېښودو ته د ما ضرورت نشته، دغې څښاک پرېښودو ته ما ضرورت نشته. که زه د ستاسو نه غواړم دا غواړم چې بندگانو سره چې کم لین دین کوي، کم سودا په خرڅوي، کومه سودا اخلي، ما دې ته ضرورت ده چې په دې کې انصاف کوه. رب ذوالجلال خالق کائنات د موږ ستاسو د روژې مبارکې چې کوم روح دی، کوم حقیقت دی، الله پاک دې موږ ستاسو نصیب فرمایي. او ځکه علما فرمایي چې بس چا فیصله د انسانو کې چې د چا روژې قبلیږي د هغو خلکو روژې قبول او منظور دي چې د انسان د روژې نه وړاندې او د روژې شروع کېدو په مینځ کې د څوک دکاندار دی په دکاندارۍ کې انصاف ولیدو، دارنګې په ډرامو او فلمونو کتلو پرېښودو کې ځان سره انصاف ولیدو، دارنګې 5 وخته مونځ په پابندۍ کې انصاف ولیدو، په دروغو پرېښودو کې د حقیقت ولیدو، د غیبت په پرېښودو کې د حقیقت ولیدو. دا انسان د په دې باندې ګواه شي چې د ما روژې قبولې دي. او ځکه قبولې دي چې روژې مقصد تقوا او پرهیزګاري ده، او روژې نیولو سره ما کې پرهیزګاري راغله نو ما روژه ونیوه، او چې ما روژه ونیوه نو په روژې بدله کې ما ته جنت هم ملاویږي او ما ته د جنت خالق او مالک رب ذوالجلال هم ملاویږي. رب ذوالجلال د موږ ستاسو حقیقي معنو کې د روژې نیولو توفیق زموږ نصیب فرمای. او څومره روژې مونږ نیولې دي په خپل ژوند کې که ډېر کمی زیاتۍ پکې شوي، رب ذوالجلال د پیغمبرانو د پاکانو خلقو د روژو په خاطر باندې زموږ هم روژې قبول و منظور فرمای. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. امین. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه وذرياته واهل بیته اجمعین. رب کریمه د میاشتو سرداره میاشت رمضان ده، د ورځو سرداره ورځ جمعې مبارکې ورځ ده. خدای پاکه د ستا په جناب کې مونږ خالی لاسونه نیولي دي. رب ذوالجلاله ډېرو خلکو روژې به قبولې وي، د ډېرو خلکو روژې به
بے قبول وي د هغې معیاري روژې بني رب کریمه زمونږ د ټولو حاجتونه پوره وفرمای مونږ تیر شوي ټول ګناهونه معاف کې اعمال صالحه زمونږ قبول و مقبول کې روژې نیول زمونږ قبول و مقبول کې صحیح معنو کې د روژې نیولو توفیق زمونږ نصیب کې رب کریمه څوک بیماران دي صحت وله ورکې څوک د کرونا او د وبا نه وفات شول یا الله مغفرت نصیب کې څوک پکې مبتلا دي رب کریمه ټول له صحت ورکې نور په نور بیمارو کې څوک مبتلا دي خپل دی پردی دی رشتہ دار دی اقربا دی رب کریم ټول صحت کامله عاجله ور نصیب کې ما تبم ډیر خلکو د دعا نه ویلی وي اگر چې د دعا د کولو لایق هو اهل نه او تاسو ته د ډیر خلکو د دعاګان نه ویلي رب کریمه د ټولو نیک حاجتونه پوره فرمای رب کریمه ته په غوښته خوشحالېږې تا نه موږ د ستا رضا غواړو رب کریمه موږ له خپله کامله رضا را نصیب کا رب کریمه موږ نه داسې راضي شي چې بیا ناراضه نه شي رب کریمه مسلمانانو په حال باندې رحم فرمائے ملک پاکستان استحکام نصیب کے ملک پاکستان پر جمیع اسلامی ممالکوں کے امن و امان قائم کے حسن و خلا قائم کے رب کریم مسلمانانو په حال باندې رحم فرمائے سو زمونږ حقداران وفات شوي دي د ټولو مغفرت نصیب فرمائے وصلی الله تعالی علی خیر خلقه سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.